تاسو مسجد پر امام نیسي نو عالم نیسي مفتی نیسي چې هغه په خپله خو په مسلې پوهېږي. مسجدونه د چا میراث خو نه دی چې پخې ډنډې کونډې د پکې لګولې دي. د ټولو مسلمانانو په خدمت کې زما د عرض دی، زما دغه پیغام دی، د خپل مسجد امام ته به ووایو چې موږ ته به یو ټیم کې درس قرآن کوي، موږ ته به د قرآن ترجمه ښایي، موږ به ورباندې پوهوي، او بل ټیم کې به موږ ته د مسایلو ضروري مسایلو یو کتاب شروع کړي چې موږ په مسایلو خبر شو. نو د خپل مسجد امام به د دوو خبرو مکلف جوړ کو. یو به ورته وي چې موږ ته به درس قرآن کوي هر ورځ، که هر ورځ نه او ته کې خو خامخا راته کوي، او د ضروري مسایلو یو کتاب به موږ ته شروع کړي چې کوم ضروري مسایل دي، طلاق ته، نکاح ته، خستل دي، خرڅول دي، ډېر مسایل دي چې هغې زده کول په موږ تاسو باندې فرض دي. خامخا به یې موږ زده کوو. او بل کوشش دا کړي چې تاسو مسجد پر امام نیسي نو عالم نیسي مفتی نیسي چې هغه په خپله خو په مسلې پوهېږي. که تاسو ورته حافظان نیسي نو هغه په مسایلو نه پوهېږي، هغه به تاسو ته څه مسایل ښایي. نو کوشش کوئ چې مسجد پر چې تاسو امام نیسي هغه عالم هغه مفتی نیسي چې هغه تکړه وي، په مسلې پوهېږي، هغه د خلکو رهنمایي کوی شي. د مونږ نه ټوکې مه جوړوي. خو تاسو د وړه پیزان دې دپاره نه سي چې مونږ بې تنخوا نشي ورکولی، بس 1000-2000 چې ورکوو دومره وي چې بس خلکو ته وایي چې مونږ مسجد کې امام شته دی. خو دې دین باندې تاسو نه پیسې ځي نو تاسو پرې خفه کېږئ. که دنیا دپاره درنه ځي نو تاسو بیا ویر کوی شئ، ځکه خو خدای درنه دنیا دپاره پیسې درنه وباسي، کله په ډاکټرانو، کله په جیلونو، کله په جرګو مرکو. او وجه دی چې دین دپاره تاسو پیسې نه خرج کوي. او د امامانو په خدمت کې عرض دی چې صرف داسې مه کوئ چې مسجد ته لاړ شي مونځ وکړي بیا تښتې. تاسو نه به د خپلو مقتدیانو متعلق پوښتنه کېږي چې دې ته تاسو دین ښیلی و که نه و ښیلی، ته ورته د قرآن درس کړی و، ته ورته ضروري مسایل ښیلي وو، ته خو د دوی امام یې که نه. امام صاحب که صحیح طریقې سره ډیوټي کوي شي خو وکړه، خلق په دین پوهوی شي خو ټیک دی، ورنه چوټي ورکړه. دا مسجدونه د چا میراث خو نه دی چې پخې ډنډې کونډې دې پکې لګولې دي. چې یو کار کوی شي وایي که صحیح طریقې سره، چې نشي کوی ورځې قیامت کې به د غاړه باندې پرېږده. خلا دماغ کې نن سبا ملایانو په مسجدونو قبضې لګولې دي، بس صرف قبضه کوه، دا د قبضې خو ځای خو نه دی، دا د دین مرکز دی، دلته به دین اسلام ښودلی شي خلکو ته.